أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د احد د جنگ باره کې ذکر روان وو. دې باره کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ چې څه بیان کړي دي هغه په اختصار بیان کړي دي، هغه به زه بیان کوم. فرمایي د کافرانو لښکر چې د میدان نه تښتېدو، یعنی د بدر د میدان نه چې کله تښتېدو د بدر د جنگ نه پس، نو دا اعلان یې کړی و چې را روان کال به مونږ یو ځل بیا په مدینه حمله کوو او د مسلمانانو نه به د خپل شکست بدل اخلو. نو یو کال پس هغوی ښه په پوره تیاری په مدینه حمله وکړه. د مکې والو د غصې دا حل و چې د بدر د جنگ نه پس هغوی دا اعلان کړی و چې یو تن ته هم په خپلو مړو د جړا اجازت نشته، او چې کمې تجارتي قافلې راځي د هغې نه به چې کومه ګټه کېږي هغه به د را روان جنګ لپاره محفوظه ساتلی کېږي. نو د ډېرې تیاری نه پس د 3000 سپاهیانو نه زیات شمیر یو لښکر د ابوسفیان په قیادت کې راغو په مدینې باندې حمله وکړه. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د صحابهو نه مشوره کړې وه چې آیا موږ ته په ښار کې ایسارېدل پکار دی، مقابله کول پکار دی، یا موږ ته دا پکار دی چې بهر وروځو. د هغوی خپل خیال همدا و چې دشمن د حملې ته پرېښودلی شي، چې د جنگ د شروع کولو ذمهوار د هغه وي، او مسلمانان د په خپلو کورونو کې ناست وي، د هغې مقابله د په اسانۍ وکړی شي. خو هغه زلمي مسلمانان چې د بدر په جنگ کې د شاملېدو موقع ورته نه وه میلاوه شوی، او چې په زړونو کې دا حسرت و چې کاش که موږ ته هم د خدای په لاره کې د شهیدېدو موقع میلاوه شوی وی، نو هغوی اصرار کولو چې موږ ولې د شهادت نه محرومه ساتلی کېږو. نو هغوی د هغې خبرو ومنله او مشوره اخیستو په وخت هغوی خپل یو خوب هم اورولی و. رسول کریم فرمایلي چې خوب کې ما یو څو غواګانې لیدلې دي، او ما لیدلي دي چې زما د تورې څوکه ماته شوې ده، او ما دا هم لیدلي دي چې هغه غواګانې اللیږي لګیا دي، او ما بیا دا هم ولیدې چې ما خپل لاس یو مضبوط او په محفوظه زره کې دننه اچولی دی، او ما دا هم ولیدې چې زه په یو ګډ باندې سور یم. نو صحابه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو د دغه خوبونو څه تعبیر کوئ؟ نو هغوی فرمایل چې د غوا د حلالېدو تعبیر دا دی چې زما ځینې صحابه به شهیدان کېږي، او د تورې د څوکه چې ماده شوې ده، نو د دې مطلب دا ښکاري چې زما خپلوانو کې څوک هم تن به وي چې شهیدېږي به، یا شاید دا چې ماته به دغه مهم کې څه تکلیف رسي. او د ذرې د دننه لاس اچولو تعبیر زه دا ګڼم چې زمونږ په مدینې کې ایسارېدل به زیات مناسب وي، او په ګډ باندې سره دو خوب چې کوم دی د دې تعبیر دا معلومیږي چې د کافرانو د لښکر چې کوم سرداران دي په هغوی باندې به موږ
موږ ته غلبه ملاویږي. یعنی موږ به موږ به ورله شکست ورکو او یعنی هغه به د مسلمانانو په لاس وژل کېږي. موږ به راوپرځو یا د مسلمانانو یعنی د مسلمانانو په لاس به هغه وژل کېږي. په دغه خوب کې په مسلمانانو دا واضح کړی شوي وو چې د هغې په مدینې کې سندل زیات ښه دي، خو چونکې د خوب تعبیر د رسول کریم خپل و الهامي نه وو، نو ځکه هغوی د اکثریت چې کومه رایه وه هغه ومنله او د جنګ لپاره د بهر د تلو فیصله هغوی وکړه. د دغه خوب په لړ کې د خوبونو د اشارو ذکر کېږي. دا ذکر فرمایي مسیح موعود علیه السلام چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استعاراتو په ذکر کې چې استعارات چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکاشفات او په خوبونو کې ملاویږي، هغې نه د حدیثونو لوستونکي هغه په د حدیثونو په لوستونکي باندې څه پټ نه دي. چېرته کله په کشفي طور رسول کریم ته په خپلو لاسونو کې د 2 د سرو زرو کړۍ ښودل کېدې او د هغې مطلب به 2 دروغجن کسان اخیستل کېدو، چا چې د دروغو د پیغمبره دعوه کړې وه. او کله رسول کریم په خپل خوب او په کشف کې غواګانې لیدلې وي چې حلالېږي، نو د هغې نه د هغې مطلب هغه صحابه و چې په د احد په جنګ کې شهیدان شوي وو. همدغه شان ډېر مثالونه د نورو انبیاو په مکاشفاتو کې موجود دي چې په ظاهره هغې د څه ظاهر شوي وو، مطلب یې څه بل څه وو. نو د انبیاو په خبرو کې د استعارو د مجاز داخلېدل دا څه عجیبه خبره نه ده. بهرحال چې کله د جنگ لپاره د بهر وتو فیصله وشوه، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه له د تیاری حکم ورکو او هغوی په خپله هم د جنگ تیاری شروع کا. د دې تفصیل دا شان دی لکه څنګه چې بیان شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا نه خوښول چې ښار نه د بهر جنگ وکړی شي، خو د خوب په وجه خو خلکو چې کله په مستقل طور اصرار کولو، نو رسول کریم د هغوی رای سره بیا اتفاق وکړو. هغوی د جمعې مونځ امامت وکړو، خلکو ته واعظ فرمایلو، هغوی له حکم ورکړو چې هغوی د په پوره همت او په محنت جنگ دی وکړي. او رسول کریم هغوی له زیری ورکړو چې که تاسو صبر نه کار واخیستو نو خدای پاک به تاسو له فتح درکوي. او بیا هغوی خلکو له حکم ورکړو چې د جنگ تیاری د شروع کړي. خلکو چې دا حکم واورېدو نو خوشحاله شو او د نه پس هغوی د ټولو سره د مازدیګر لمونځ وکړو او هغه پورې چې کوم خلک وو هغه هم راغونډ شوي وو چې کوم د خواوشانه راغلي وو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا حضرت ابوبکر او حضرت عمر سره خپل کور ته لاړه. هغوی دواړو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سر پټکي وتړلو او هغوی ته د جنگ چې کوم لباس و هغه ورته واچولو. بیا هغوی بیا خلک د هغې په انتظار کې په صفونو کې ودرېده. هغه وخت حضرت سعد بن معاذ او حضرت سعد بن حضیر خلکو ته و چې تاسو بهر وتو لپاره بهر جنگ کولو لپاره د ښار نه بهر جنگ کولو لپاره رسول کریم د هغې د مرضیانو په خلاف مجبوره کړی دي، نو ځکه تاسو دا معامله هم په هغوی پرېږدئ. هغوی به چې څه حکم کوي نو او چې څه رایه به چې د هغوی وي نو هغه به هغې کې به موږ لپاره ښېګړه وي، نو ځکه فرمانبرداري وکړئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې بهر راغله نو هغوی د جنگ لباس اغوستی و او هغوی 2 زرې اغوستی و، یعنی یو برنۍ زره وه چې ذات الفضول او فضه نوم زره وه بله، او ذات الفضول هغه زره وه چې کوم هغه وخت حضرت سعد بن عباده هغوی له لېږلې وه چې کله هغوی د بدر غزا لپاره تشریف وړو
او دوم هغه ذره وه چې کله چې هغوی وفات شوي وو د رسول کریم نو دا ذره هغوی یو یهودي سره ګاڼه کړې وه او بیا حضرت ابوبکر دا خلاصه کړې وه یعنې پیسې ورله ورکړې وې یهودي له دا ترې واپس اخیسته وه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په ملا باندې په ملا توره هم زوړنده کړې وه او ترکشه هم لګولې وو او یو روایت کې دی چې هغې ثقب نومي و اس باندې سور و کمان یې زوړند کړی و نیزه په لاس کې وه بهرحال ممکنه چې دا دواړه خبرې شوې وي او مختلفو خلکو لیدلې وي رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې د خپل کور نه بهر تشریف راوړو نو هغوی وسله ورسره وه نو هغوی له اطلاع ورکړی شوه چې مالک بن عمرو نجاري وفات شوی دی او د هغوی مړی د جنازې لپاره ایښودلی شوی دی نو هغوی بیا د هغې جنازه وکړه د تلو نه مخکې نو خلکو ورته عرض وکړو هغه وخت چې یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم زموږ دا مقصد نه و چې موږ د ستاسو د رای مخالفت وکړو یا تاسو د مجبوره کړو نو تاسو چې څنګه مناسبه ښکاري تاسو د هغې مطابق عمل وکړئ او یې روایت کې دا هم دی چې که ستاسو خوښ نه دی چې ښار نه د بهر مونږ وځو مقابله وکړو نو بیا هم دلته به ایثار شو نو رسول کریم فرمایل چې د یو نبی لپاره هم دا خبره جایزه نه ده چې وسله په لاس کې اخیستو نه پس هغه دی د لاسه کښېږدي تر څو چې هغه د خدای او د هغه د دشمنانو ترمنځ فیصله ونه کړي چې تر څو چې خدای د هغه او د هغه د دشمنانو ترمنځ فیصله ونه کړي او یو روایت کې د په ځای دا الفاظ دي چې تر څو چې هغه جنګ ونه کړي د رسول کریم تیاری او د صحابه د غلطۍ د احساس ذکر کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکلي دي چې رسول کریم کور ته دننه تشریف یوړو چېرته چې د حضرت ابوبکر د حضرت عمر په مدد هغوی پټکي وتړلو او لباس واغوستو او بیا هغوی وسله په لاس بهر راووتو د خدای نامه هغوی اخیسته خو په دې کې دا چې کوم زلمي هلکان وو د ځینو صحابهو په وینا هغوی ته د خپل غلطۍ احساس شوی و نو هغوی د رسول کریم د رسول کریم د رای په مقابله کې د خپل رای اصرار نه کول پکار او چې کله هغوی ته دا احساس وشو نو هغې کې اکثر خپیمانه وو هغوی چې کله رسول کریم ولیدو چې هغوی وسله په لاس راغلی دي او 2000 هغوی اغوستې دي او خود وغیره هم هغوی لګولی دی نو د هغوی خپیماني نور هم زیاته شوه هغوی په یوه ژبه عرض وکړو رسول کریم ته چې موږ نه غلطي وشوه چې موږ ستاسو د رای په مقابله کې د خپله رای اصرار وکړو نو تاسو ته چې څنګه مناسبه ښکاري تاسو هغه شان د کاروي وفرمایي او انشاءالله په هغې کې به برکت وي نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې د خدای د نبی د شان نه دا خبره بعیده ده چې هغه د وسله راواخلي او بیا د لاسه کېږدي د هغې نه مخکې چې خدای پاک څه فیصله وکړي نو اوس د خدای پاک نامه واخلي او را روان شئ او که تاسو د صبر نه کار واخیستو نو یقین لرئ چې د خدای پاک نصرت به تاسو سره وي حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ هم په دغه سلسله کې بیان فرمایلی دي چې کله هغوی بهر راووته یعنې رسول کریم نو هغه زلمي هلکان چې کوم وو هغوی په خپلو زړونو کې ندامت محسوسه کړو هغوی وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې څه چې ستاسو مشوره ده هماغه صحیح ده موږ ته پکار ده چې مدینې کې سر شو د دشمن مقابله وکړو نو رسول کریم وفرمایل چې د خدای نبی چې کله زره واغوندي نو لرې کوي نه تر څو چې نو لرې کوي نه اوس چې سم وي موږ به مخکې کېږو او که تاسو د صبر نه کار واخیستو نو د خدای پاک نصرت به تاسو بیا مومئ بهرحال د اسلامي لښکر د روانګۍ تیاری شروع شو او رسول کریم د 1000 لښکر سره د مدینې نه روان شو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په دغه موقع 3 نیزې راغوښتې وې او ورباندې 3 جنډې تړلې وې او د اوس قبیلې جنډه هغوی اسید بن حضیر له ورکړې وه او د خزرج قبیلې جنډه هغوی حباب بن منذر له ورکړې وه او ځینې وایي چې سعد بن عباده له ورکړې وه او د مهاجرو جنډه حضرت علی له ورکړې وه او په مدینې کې چې کوم باقي پاتې خلک وو نو هغوی د هغوی امامت لپاره ابن ام مکتوم خپل نائب مقرر کو
بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل اس سق باندې سور شو، کمان په غاړه کو، نیزه په لاس کې راواخسته. په روایت کې دا راځي چې د احد د غزا په ورځ مسلمانانو سره 2 آسونه وو. یو اس رسول کریم سره و چې نامه ثقب و، او بل اس د حضرت ابو برده و چې نامه ملابه و. او مسلمانانو هم وسله راخسته و، او سل پکې زره پوشانو، او 2 سعد یعنی سعد بن معاذ او سعد بن عباده 2 سعدان د هغوی مخې ته روانو، او دوی دواړو هم زرې اغوستې وې، او نور خلک د هغوی نه ښې ګس لاسته وو. او چې کله هغوی سنیې ته ورسېده نو یو ډېر وسلوال فوج ولیدو، او د هغې د وسلو اواز را روانو. نو هغوی دا تپوس وکړو چې دا څه دي؟ نو صحابه ورله جواب ورکړو چې دا یهودیانو کې د عبدالله بن ابی حلیفان دي. نو هغوی تپوس وکړو چې یهودیانو اسلام قبول کړی دی؟ نو جواب ورکړی شو چې نه. نو هغوی بیا وفرمیل چې موږ د مشرکانو خلاف به د کافرانو مدد نه اخلو. او دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم لیکلی دي چې رسول کریم د اسلامي لښکر 3 جنډې تیارې کړې وې. د اوس قبیلې جنډه اسید بن حذیر له ورکړې وه، او د خزرج قبیلې جنډه حباب بن منذر له په لاس کې ورکړې وه، او د مهاجرو جنډه حضرت علي له ورکړې وه، او بیا دا جنډه حضرت مصعب بن عمر له ورکړې شو. بیا په مدینه کې عبدالله بن ام مکتوم هغوی امام الصلات مقرر کړی وو، او بیا د صحابه یو لوی ډلې سره هغوی د مازدیګر لمونځ نه پس د مدینې نه راووته. او د اوس او د خزرج قبیلې چې رئیسان و سعد بن معاذ او سعد بن عباده، هغه د رسول کریم چې په کوم سرویس سور و د هغې مخې ته هغوی په منډه روان وو، او باقي صحابه د رسول کریم نه ښې ګس لاسته روان وو. او رسول کریم چې روان شو او د شیخان مقام ته چې ورسېدو نو هلته بیا ایثار شو. دا د مدینې 2 غرونه وو، او دلته چې هغوی ورسېدو نو د خپل د لښکر معاینه هغوی وفرمایله، او هغه هلکان هغوی واپس کړه چې چا باره کې د هغوی اندازه وه چې دا د 15 کالو عمر ته لا نه دي رسېدلي، یا د 14 کالو دي. امام شافعي دا لیکلی دي چې هغوی د 14 کالو او د هغو 12 کالو چې کوم هلکان و هغه واپس کړه چې کوم هغوی ته مخې ته وړاندې کړی شوي وو، او د هغې مخې ته چې د 15 کالو هلکان وړاندې کړی شو نو هغوی هغې له اجازت ورکړی وو. د کم عمره په وجه چې کوم هلکان واپس کړی شوي وو هغه ماشومان ډېر پرجوشه وو، او د هغوی نامې په روایتونو کې د ځینو ملاویږي. هغه دا دي: عبدالله بن عمر، زید بن ثابت، اسامه بن زید بن ارقم، برا بن عازب، اسید بن زهیر، عرابه بن اوس، ابو سعید خدری، اوس بن ثابت، سعد بن بحیر، ابن معاویه بجلی، سعید بن حبته د دې د والدې نامه وه، سعد بن عقیب، زید بن جاریه، جابر بن عبدالله. دا هغه جابر بن عبدالله نه دی چې حدیثونه مروي دی بل دی رافع بن خدیج او سمره بن جندب. د رافع بن خدیج باندې کې رسول کریم ته ویل شوی چې دا تیرانداز دی، نو بیا هغې له هغوی اجازت ورکو. مخکې ورته ویلي چې واپس شه، چې کله خبر شو چې دا ښه تیرانداز دی نو بیا ورله اجازت ورکو. نو بیا په دې سمره بن جندب ووایي چې رسول کریم ته چې کله رسول کریم رافع بن خدیج له اجازت ورکو نو هغې وایي چې هغوی دا واپس کو، دا یې واخیستو، زه یې واپس کړم، حالانکې زه په کشتۍ کې دا راپرځولی شم. دا خبره چې رسول کریم ته معلومه شو نو هغوی وفرمیل چې ښه بیا تاسو دواړه کشتي وکړئ، او په کشتۍ کې څومره لږې شو رافع راوپرځولو، نو بیا هغوی هغې له اجازت ورکو. بیا په روایت کې مخکې ذکر دی چې کله د رسول کریم د لښکر د معاینې نه فارغ شو او نور پرېوتو نو حضرت بلال د ماښام بانګ ووایي او رسول کریم جمع ورکه، او بیا ماسخوتن بانګې ووایي نو هغوی بیا د ماسخوتن جمع ورکه، او دا شپه دی په شیخان مقام تېره کړې وه.
او هغه شپه د پیرې لپاره محمد بن مسلمه نگران وو او دا د 500 کسانو سره د لښکر نه ګیر چاپیره چکر لګولو او رسول کریم فرمایلی چې نن شپه به زموږ حفاظت لپاره به څوک ویني څوک به حفاظت کوي د لښکر د ټولو د رسول کریم هم نو زکوان بن عبدقیس ودرېده یعنی څوک به زیات جوخت رسول کریم ته مطلب دا د حفاظت د انتظام مطلب دا چې د حفاظت د انتظام د صحیح وي نو زکوان بن عبدقیس ودرېده هغوی زره واغوسته او د خپل د اوسپنې چې کوم خپل د سرمنې چې کوم ډال هغه ونیو او بیا د رسول کریم هغې پاره ورکوله او یو لازله پر هم ترې جدا شوي نه وو او رسول کریم تر پیشنمي وخته پورې آرام فرمایلو روایت کې دا راځي چې سهار رسول کریم فرمایل چې ما خوب کې دا لیدلی چې فرشته حضرت حمزه لامبي نو دې باره کې سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دي چې د احد غر د مدینې نه د شمال طرف ته تقریبا د 3 میلو په فاصله دی د دې نیمه لارې ته چې دی ورسېده هغه مقام ته چې شیخان ورته ویل کېږي نو رسول کریم هلته ایثار شو او د اسلامي لښکر د جایزې اخیستو حکم ورکړو کوم عمره ماشومان چې جهاد په شوق راغلي وو لښکر سره هغوی واپس کړی شو نو عبدالله بن عمر اسامه بن زید ابو سعید خدري دوی ټول واپس کړی شو رافع بن خدیج او دغه ماشومانو هم عمره وو خو په تیراندازۍ کې دی مهارت لرلو او د دوی دغه خوبه په وجه د دی والد دی د رسول کریم په خدمت کې وړاندې کو سفارش شو کو چې دی له جهاد کې شاملېدو اجازه ورکړي شي رسول کریم چې رافع طرف ته نظر پورته کو نو هغې ښه د سپایانو په شان دی ښه ودرېدو چې دې لپاره چې اوږد ښکاره شي او چاک ښکاره شي نو د هغه دا وچلېدو رسول کریم هغې له اجازت ورکړو سره هغې سره د تلو نو په دې یو بل ماشوم سمره بن جندب لکه څنګه چې ذکر وشو هغې ته هم د واپسۍ حکم میلاو شوی نو هغه خپل پلار لړ ورته ووی چې که رافع واخیستی شو نو ما ته اجازت میلاوېدل پکار ځکه چې زه د رافع نه زیات مضبوط یم او زه په کشتۍ کې هغه راپرزوم نو پلار ډېر خوشحاله شو د زوی په دغه اخلاص هغه د ځان سره کو او د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو هغوی او ورته خپل د زوی خواهش بیان کو نو رسول کریم مسکی شو ورته وفرمیل چې ښه ده رافع د ثمره کشتي وکړي چې معلومه شي چې څوک زیات مضبوط دی نو مقابله وشوه او واقعي ثمره لږې شو او لږ څه ساعت کې رافع راوپرځولو نو په دې رسول کریم ثمره له هم اجازت ورکو او هغې سره د تلو او په دې د هغه ماشوم زړه خوشحاله شو او چونکې ماښام شوی و نو ځکه حضرت بلال بانګ ووی او ټولو صحابه د رسول کریم په اقتدا کې مونځ وکړو او بیا د شپې لپاره مسلمانان هم دلته ایثار شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې پیرې لپاره محمد بن مسلمه منتظم مقرر کړ هغوی د 500 صحابه ډلې سره ټوله شپه د اسلامي لښکر ګر چاپیره چکر لګولو پیره ورکړې وه عبدالله بن ابی بن سلول مخکې خو دوی سره راغلی و خو لارې نه بیا هغه واپس شو د دې په تفصیل کې لیکلی شوي دي چې پیشنمي په وخت رسول کریم د شیخین د مقام نه چې مخکې تلل شروع کو او د مدینې او د هود ترمنځ شوت نومې یو مقام دی هلته چې ورسېدو د مونځ وخت شو هلته هغوی د سهار مونځ وکړو حضور فرمایي چې شوت د کنا واده او د مدینې ترمنځ یو ځای دی نو هغه ځای کې عبدالله بن ابی بن سلول د خپلو منافقانو ملګرو سره رسول کریم پرېښودو یعنی هغه ملګري د ځان سره کو رسول کریم پرېښودو واپس شو او دغه د ملګرو شمېر 300 دوی ټول منافقانو او چې واپس کېده نو هغه دا وی چې رسول کریم زما خبرو نه منله بلکې د هلکانو خبره منلې ده دغې په خبرو کې راغله د هلکانو چې اچا اسرای نشته او مونږ نه یو خبر چې په کوم بنیاد مونږ خپل ژوند قربان کو
عبدالله دا ویلیو نو ځکه یې خلک واپس شي. نو د منافقانو د سردار په دغه حکم دغه چې کوم منافقان ملګري وو هغه مسلمانانو مرسته پرېښوده او واپس شو. نو چې حضرت جابر والد چې ولید چې دوی روان دي نو هغوی حضرت عبدالله بن عمر هغه پسې ورغله او د عبدالله بن ابی په شان د خزرج د قبیلې لوی سردار وو. هغوی چې کوم د خلک واپس را روان وو هغوی ته وویل چې زه تاسو له د خدای قسم در کوم او تپوس درنه کوم چې آیا دا خبره تاسو لپاره مناسبه ده چې تاسو داسې وخت کې خپل نبي او د خپل قوم سره غداري وکړئ چې دشمن په پوره طاقت او قوت ولاړ د مخې ته. نو خلکو چې کوم ته دا معلومه وي چې تاسو به جنګيږئ نو موږ به تاسو راغلي نه وي. موږ خدا ګڼو چې دا ګڼل چې جنگ به هیڅ نه کېږي. موږ خدا ګڼل چې هیڅ جنگ به نه کېږي او دغه شان هغوی صفا د واپس اعلان وکړ او حالانکه تیاری هغوی د جنگ کړی وه او راغلي وو. نو په دې حضرت عبدالله بن عمرو هغوی ته وویل چې قسم هغوی ته وویل چې د خدای دشمنانو خدای پاک د تاسو برباد کی او خدای پاک به زر خپل نبی د تاسو نه مستغنی کی. او یو روایت کې دي چې علامه ابن جوزی لیکلي چې دا قبیله بن سلمہ او بنو حارثه چې کله قبیله بنو سلمہ او بنو حارثه عبدالله بن ابی ولید چې غداری کوي نو هغوی هم د واپس اراده وکړو. دا دواړه قبیلې د لښکر دو بازوان وو خو بیا هم یعنې دو مټې وې د هغوی او بیا هم خدای پاک دغه دواړه ډلې د دغه ګناه نه بچ کړي او هغوی خپله اراده ختمه کړه د واپس او خدای پاک دا آیت نازل کړی وو چې اذ همت طائفتان منکم ان تفشل والله ولیهما وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. چې تاسو کې دوه ډلو اراده کړې وه چې هغوی د بزدلي وښیي حالانکه خدای پاک د هغوی دواړو ولي وو او په خدای مؤمنانو ته توکل کول پکار دی. عبدالله بن ابی او د هغه 300 ملګري دغه د 300 ملګرو دغه غدارانه پس د رسول کریم سره صرف 200 کسان پاتې وو. او بل خوا چې کله عبدالله بن ابی واپس شو نو انصار رسول کریم ته عرض وکړو چې یا رسول الله آیا یهودیانو کې چې کم خلک زموږ حلیفان دي حمایتیان دي نو هغوی په دغه موقع زموږ هغوی نه په دغه موقع مدد وانخلو. د دوی مطلب دا چې د مدینې کم یهودیان دي او شاید چې د بنو قریظه چې کم یهودیان هغه د مطلب وو ځکه چې بنو قریظه دغه یهودیان د حضرت سعد بن معاذ حلیفانو او حضرت سعد بن معاذ د اوس قبیلې سردارو. نو د حضرت سعد باره کې ځینو علما وایي چې انصارو کې د هغوی حیثیت او درجو هغه شانو لکه څنګه چې په مهاجرو کې د حضرت ابوبکر. نو انصارو په دغه سوال رسول کریم صرف دا وفرمایل چې موږ ته د هغوی د مدد حاجت نشته او دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم لیکلي چې په بله ورځ یعنې په 15 شوال 3 هجري کال چې په عیسوي لحاظ 11 مارچ کال 640 جوړیږي او د خالی ورځ و د پیشنمی په وخت د اسلامي لښکر ورمخکې شو او په لاره کې مونځ وکړه هغوی او چې څنګه سحر کېدو نو هغوی د احد لمن ته رسېدلي وو. په دغه موقع بدباطن عبدالله بن ابی بن سلول چې رئیس المنافقین و هغه غداري وکړه او خپل 300 کسانو سره د مسلمانانو د لښکر نه بیل شو او هغه دا وی او د مدینې طرف ته واپس شو چې محمد صلی الله علیه وسلم زما خبره ونه منله او د ناتجربه کاره ظلمو په وینا بهر راغله نو ځکه زه دې سره نشم جنګېدی. ځینو خلکو په خپله د هغه د پویولو کوشش وکړو چې دا غداري ټیک نه ده خو هغه د چا خبره ونه لري د همدا وی چې که څه جنګ وي نو زه به هم شامل شوی وی خو دا جنګ نه دی دا خو په خپله داسې دي لکه چې د هلاکت په خوله کې څوک په خپله ورننوځي. نو اوس د اسلامي لښکر شمیر صرف 200 وو او دا د کافرانو 3000 سپایانو مقابله کې د هغې د 4مه برخې نه کم وو او د سورلو د جنگ د سامان په لحاظ هم اسلامي لښکر د قریشو په مقابله کې بیخي کمزوري او حقیر وو. خو د مسلمانانو په فوج کې صرف ځکه چې د مسلمانانو په فوج کې صرف 100 پوشان او صرف 2 اسونه وو د دې په مقابله کې د کافرانو په لښکر کې 200 پوشان وو او 200 اسونه وو 3000 خان وو او دغه کمزوري په حال کې چې مسلمانانو په خپل هم دا محسوسوله چې
د عبدالله بن ابی چې کوم د 300 کسانو سره چې کوم دا غداری کړې و نو دې کې ځنې چې د کمزوري زړه مسلمانانو وایي کې یو ناقلاري او اضطراب حل پیدا شوی او ځنې پکې متزلزل کېدل هم شروع شو لکه څنګه چې په قرآن کې اشاره هم ده چې د همدغه ناقلارۍ او د اضطراب په حالت کې د مسلمانانو دوه قبیلو بنو حارثه او بنو سلمه د مدینې طرف ته د واپس لو اراده وکړه خو چې په زړه کې د ایمان نور موجود و نو بیا وی ودرېد ټینګ ودرېد او د ظاهري اسبابو په لحاظ مرګ مخامخ لیدوم خو بیا د خپل آقا مرسته پرې نه خوده حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د 1000 لښکر سره مدینې نه راوتی وو او چې لږ په فاصله ورغله او د شپې تیرولو لپاره ویل ایثار شو نو دا وی به همیشه نه طریقه دا و چې هغه به چې دشمن سره ورسېد نو لښکر له به وخت آرام موقع ورکول چې هغه د خپل سامان وغیرہ تیار کړي او د سحر موږ په وخت چې هغه وروته نو ته معلومه شو چې اوسو يهوديان د خپل د قبیلو د مدد لپاره چې کوم دغه خلیفان دي دغه په باندې راغلي دي او چې د يهوديانو د سازشونو نوې خبرونه ځکه ورته فرمایل چې دا خلک د واپس کړی شي نو په دې عبد الله بن ابي بن سلول چې د منافقانو رئیس وو هغه هم د خپل 300 کسانو سره واپس شو دا وی چې اوس د جنگ نه د پاتې دا خو د هلاکت په خله کې ورتګ دي او د دې یو وجه دام جوړ شو چې عبد الله بن ابي بن سلول دتلو چې هغه دا وی چې د يهوديان ول نه شامل وي دا خو د هلاکت په خله کې ورتګ دي ځکه چې په خپل مددګاران د جنگ کې د شامل دونه منې کول نو نتیجه دا شو چې بیا صرف مسلمانان وسو پاتې شو چې په شمیر کې د کافرانو د شپیر نه سلورم برخم کم وو او د سامان په لحاظ نورم کمزوري ځکه چې کافرانو سره وسو زره پوشانو او مسلمانانو سره صرف یو سل زره پوشانو او په کافرانو سره 200 سونه خو مسلمانانو سره صرف 2 سونه رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې لخر سره کله حرب بنو حارثه ورسېد نو صحابي اسو چې هغه خپل لکه خوځوله هغه دغه تورې ته ولګېد نو هغه خطر محسوسه کا او زر خپل تور راواخستن راوي چې رسول کریم باندې فعل خوخولو او بدشګونه به نه خوخوله نو هغه فرمایل چې هغه تور واغه د خپل تور په نیام کې وای چې ځکه چې ماته د سخکاری چې نن به ضرور تورې روباسل کېږي دا فعل روزي نو په دې بیا رسول کریم صحابه ته فرمایل چې څوک دی چې موږ به د جوخت لار نه دشمن طرف ته بوزي یی دا سلار نه چې عمل لار نه ده نو په دې حضرت ابو خصمه و چې یا رسول الله زما بوزم ابن سعد وغیرہ د دینه ما ابو خصمه بیان کړی ده بهرحال هغه د بنو حارثه د مالی او دغه د زمکو د املاک نه روباسل او مسلمانانو سره روان شو تر دې چې د احد ګاټه ته چې ورسېد نل تغي بیا ایثار شو او هغه داسې ایثار وو چې د احد غر د هغه شا طرف ته او د مدینه طرف ته دغه مخاوه نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دلته خطاب فرمایلی مسلمانانو د احد په لمن کې صف جوړ کړي وو او د خلیفہ ورځ د سار موږ ته چې وخت چوک شو او مسلمانانو مشرکان لیده نو حضرت بلال بانګ وي او اقامت وي او رسول کریم صحابه له جمع ورکړه د سحر موز او محمد بن عمر اسلامي بیانې چې رسول کریم درې خلکو له خطبه ورکو فرمایل چې خلک زتا اوس د هغه سیس وصیت کوم چې د کوم وصیت چې خدای پاک ماته په خپل کتاب کې کړی دی د هغه د فرمانبردارۍ کولو او کوم څه چې هغه حرام کړی دی هغه نه د بچ کېدو تاسو نن ورځ تاسو د اجر او د ثواب په منزل یې چې دا یاد وساتل نو هغه ځان د لپاره صبر او په یقین او په نشاط آماده کو او صبر وکول پکاري دغه ټولو خبرو لپاره نن چې کوم سیز لپاره تاسو راغلي یعنی کوم ورځ لپاره چې تاسو راغلي ځکه چې دشمن سره جهاد کول دا سخت مشقت سیز دی او ډېر کم خلک دي چې په دې صبر کولی شي سوای د هغو خلکو نه چې خدای پاک ورله هدایت ورکړي ځکه چې خدای پاک هغوی سره وي چې څوک د هغه اطاعت کوي او شیطان د خدای پاک چې څوک نافرمانی کوي هغه سره وي نو تاسو
جهاد په صبر وکړي او د خپل د اعمالو آغاز وکړي او د دې په ذریعه د خدای پاک لوز ولټوي او په تاسو لازمه ده چې هغه کار چې زه تاسو له حکم در کوم او تاسو باندې لازمه ده هغه کار چې حکم تاسو له زه در کوم ځکه چې زه تاسو د هدایت حریص یم او بشک اختلاف او جګړه د عزت د کمزورۍ نشانه دي خدای پاک دا نه خوښي هیڅ اختلاف نه د پکارو په دې مدد او کامیابی نه ور کوي نو یا خلک داسې زونه داسې زما سینې کې اچول شوی دی چې څوک د حرام ارتکاب کوي نو خدای پاک ځان کې او دغه ترمنځ تفریق راولي او خدای پاک دا نه خوښوي چې څوک حرام کار کوي هغه د خدای یعنی خدای پاک هغه څوک چې حرام کار کوي خدای پاک هغه نه خوښوي او څوک چې د خدای پاک لپاره د حرام نه اعراض کوي نو خدای پاک به دغه ګناهونه وبخي او څوک چې په ما یو ځل درود وایي نو خدای پاک او دغه فرشتي به په لزل رحمت وایي او څوک چې د مسلمان یا کافر سره حسن سلوک کوي نو دغه اجر د خدای پاک په ذمه دی او هغه به ورته په دنیا کې زر ملاويږي او په آخرت کې به ورته ملاويږي او څوک چې د خدای کم تنم چې د خدای او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري نو په هغه جمعه لازمه ده سوای په ماشوم یا په ښځه یا مریض یا مملوک غلام او څوک چې دې نه استغنا کوي نو خدای پاک به ترې استغنا کوي نو هغوی ټول نصیحتونه لکه وفرمایل شاید چې دا خوب په بنیاد چې هغوی ته دا خیال راغلی وي چې ټول نصیحتونه مسلمانانو ته چې مسلمانانو ته څنګه ژوند کول پکار دی بیا هغوی فرمایل چې خدای پاک غني او حمید دی او کوم اعمال چې زه خبره یم چې خدای پاک ته به تاسو جوختئ نو زه ما تاسو له دغې حکم درکو او چې کوم عمل نه زه خبره یم چې به تاسو جهنم ته ورجوخت کړي نو ما تاسو هغې نه منع کوي او روح الامین زما په زړه کې دا الهام کړی دی چې یو نفس به نه مري تر څو چې هغه خپل ټول رزق وصول نه کړي د هغه په رزق کې به هېڅ کمی نه کېږي که هغه رزق ورته ناوخته میلاو شي یعنې خدای پاک د اعمالو بدل ورکوي او دلته د رزق نه مطلب هر قسمه رزق دی نو تاسو د خپل د رب نه ویریږي او د رزق په لټون کې اعتدال خپل کړئ او د رزق په تاخیر ملاوېدل د تاسو په دې خبره مجبور نه کړي چې تاسو دا د خدای پاک په مسجد کې ولټوئ نیک اعمال د اعلی اخلاق او د پاک رزق په لټون کې مصروف اوسئ ځکه چې خدای پاک سره چې کم څیز دی نو په هغې باندې بنده د هغه د اطاعت په ذریعه قادر کېدی شي نو تاسو لپاره خدای پاک حرام او حلال واضح بیان کړي دي خو د دې ترمنځ ډېر څیزونه داسې دي چې اشتباه ده پکې چې ترې خلک خبر نه دي خو څوک چې خدای پاک محفوظ وساتي نو بیا هم هغه خبر دی نو څوک چې دا پرېږدي نو هغه به د خپل د عزت او د دین حفاظت کوي څوک چې پکې مبتلا شي غلطو څیزونو کې نو هغه د هغه شپون په شان دی چې د څاروو د سره دو ځای ته جوخت وي او هغې کې دننه ورتلی شي او د هر بادشاه یو داسې ځای وي چې هغه ممنوع وي خو بېشکه واورئ چې د خدای پاک داسې ځای د هغه حرام کړي څیزونه دي دې نه ځان ساتئ هغه څیزونه چې کوم په واضح طور حرام دي او مؤمنان ټول داسې دي لکه سر په بدن کې وي او چې کله په سر کې درد کېږي نو ټول بدن په دې تکلیف کې وي دا خبره که نن مسلمانان یاد وساتي نو یو دشمن به همت نه لري د دې طرف ته د کتو حضرت مسیح بیان فرمایي چې د احد غزا کې دشمنان د مکې نه روان شو مدینې ته ورسېده د احد د غزا په ورځ او هغه ټول د جنگ سامان چې ابو سفیان د شام نه راوړی و او چې دغه پیشبنده او د داخلېدو نه ودرولو لپاره رسول کریم تر بدر پورې صبر کړی و چې پکې د کافرانو شوکت ختم شوی و هغه سامان اوس د مسلمانانو مقابلې لپاره راغونډ کړی شوی و او په قرآن کې دغه آیت کې د دې طرف ته اشاره چې ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة چې په دغه جنگ کې قریشو سره بني تهامه قبیله او بني کنانه هم شریک شوي وو د کافرانو فوج شمیر 3000 ته رسېدلی وو
او چې کله ټول فوج چې کوم وسله والو پکې وسوه پای کې زره پوشان وو او د ټولو په دې لپاره په جوش کې وو چې زر به د مسلمانانو نه انتقام اخلي او هغه واړه قبیلې او دغه ټولو وړو قبیلو د ابو سفیان په سردارۍ کې د مدینې په شمال مشرق کې یو ځای و هلته خپله مورچه مضبوطه کا او هلته دا غزي او د مدینې په ښار کې چې کوم حد فاصل او صرف د احد غر و او په دغه موقع مورچه وتړل شو او کافرانو د مدینې چې کوم پټي و باغونه هغه تباه کول شروع کو په دې سبب ډېر سخت غوسه شو او هغې له غیرت ورغلو او رسول کریم ډېر په هغې د رسول کریم نه ډېر په اصرار د دفاع خواست وکړو او هغوی د 1000 کسانو سره مقابله لپاره د مدینې نه بهر راووته. عبدالله بن ابی یو سردار چې په مدینې کې اوسېدو په ظاهره مسلمانانو سره و خو عین د جنگ په وخت او سخت وخت کې هغه د 300 کسانو سره خپلو د مسلمانانو نه بیل شو او په دې د مسلمانانو شمیرو زرو نه 200 پاتې شو او دغه لږو شان کسانو سره صرف 2 آسونه وو خو مجاهدینو قدم مسلسل مخې ته پورته کولو او د چې کوم د کجورو ونه وی هغې نه تېرېده دغې باغونو نه احد ته ورسېده او د اسلام لښکر په یو شپه ملته ایثار او سهار هغې مونځ وکړو په میدان کې راغونډ شو او بیا جنگ شروع شو. بیا حضور فرمایي د دې تفصیل باندې بیانېږي. حضور فرمایي چې د فلسطینیانو لپاره د دعاګانو لپاره زه وایم دعاګانې هغې لپاره کوي تېرو ورځو کې جنګ بندي ختمېدو نه پس لکه څنګه چې قیل وو هماغه کېږي لګیا دي. اسرائیلي حکومت مخکې نه زیات په شدت د غزا په هر علاقې کې بمباري کړې ده کوي لګیا دی او بیا ماشومان او د ښار خلک شهیدان کېږي لګیا دي. اوس خو په دغه حرکت د امریکې او کانګرس نماینده هم چې غالبا یهودي دي هغه دا ویلي دي چې اوس دا خو ډېره وشوه اوس امریکې ته خپل کردار لوبول پکار دی دا جنګ ودرولو کې او د امریکې صدر هم په تته لهجه کې اوس دا بیانونه ورکوي لګیا دی چې دا فایرنګ بندېدل پکار دی دا ګوله‌باري بندېدل پکار دی چې په شمال جنوب کې یو شان روانه ده. مخکې وی چې د شمال طرف ته ورشي هېڅ به نه کېږي اوس خو هلته هم دا حال دی خو بهرحال د امریکې د صدر د الفاظ دي او دا د انساني همدردۍ په وجه نه دي په څه غلطفهمۍ کې موږ ته نه دي اوسېدل پکار بلکې دا د هغې د خپل د مفاد په وجه دي. امریکې کې انتخابات کېدونکي دي او هلته چې کوم زلمي کول دی نو د هغې د رد عمل په وجه دي دا ویلګي چې جنګ بندي پکار ده. همدغه شان مسلمانان چې کوم دي د امریکې ښاریان هغوی دا شور جوړوي لګیا دي نو د ووټ اخیستو لپاره دي دا هر څه کوي لګیا دي. اوس دوی مسلمانانو یا فلسطینیانو سره همدردي نه لري او بیا مسلمانان ملکونه دي نو د هغې په اواز کې څه زور خو پیدا کېږي لګیا دی خو تر څو چې یو ځای دوی د جنګ بندۍ کوشش نه کوي نو هېڅ فایده به نه کېږي. نو خدا پاک د مسلمانانو کې دا وحدت پیدا کړي. غیر مسلمه دنیا خبر ده چې مسلمانانو کې وحدت نشته بلکې یو مسلمان بل مسلمان وجلو لپاره تیار وي. په یمن کې څه نه کېږي لګیا دي همدغه شان نور ملکونه دي په زرګاو ماشومان او بې ګناه خلک وجل کېږي لګیا دي د مسلمانانو په لاس بلکې لکونو کې دا شمېر دی بلکې ځینې ځینو کې عمده خبره اغیارو له دا جرأت ورکوي چې په دوی ظلم کوي هیڅ فرق نه پریوزي دوی خو په ځان هم ظلم کوي چې مسلمان د ژوند فکر نه لري نو بیا به دشمن ولې فکر کوي. خدای پاک خو ډېر سخت انذار فرمایلی دی په قرآن کې چې کله مسلمان وژني نو په دې انذار فرمایلی دی عمده چې هغوی به جهنمیان وي. خدای پاک دی وکړي چې مسلمانان د یو ځای شي او دنیا نه د ظلم ختمولو ذریعه دي شي دا نه چې بس هم یو بل سره په جنګ وي. ملګرو ملتونو په خپل اواز کې بلندی پیدا کولو کوشش کړی دی خو د هغې اواز به څوک اوري په ویلو لپاره خو دوی دا وایي چې موږ به دا وکړو هغه به وکړو خو کولی یې سم نه شي.
دغه خبره منلو ولا څوک نشته چې کوم لوی طاقتونه دی هغه خپل حق استعمال کړي. خدای پاک دې په مسلمانانو باندې رحم وفرمایي. بهرحال دغه ظلم ودرولو لپاره موږ ته دعا سره مخکې هم ما د جماعتونو په ذریعه دا پیغام لېږلی دی چې په خپلو د احبابو په حلقه کې د خپلو جماعتونو چې کوم سیاستدانان دي د هغوی پام ګرځول پکار د ظلم د ختمولو لپاره د اواز پورته کولو لپاره همدغه شان د خپلو د احبابو په حلقه کې دا خبره خوره کوي چې دغه ظلم ختمولو لپاره موږ ته کوشش پکار د خدای پاک دی دغه معصومه خلک د ظلم نه بچ کړي. د مونځ نه پسته به 2 جنازې دي غایبې هغه به هم کوو. وړومبی جنازه ده د مکرمې مسعوده بیګم اکمل صاحب د هالند دی د مکرم عبدالحکیم اکمل صاحب مرحوم چې د سلسله مربي و دغه اهلیه و تیر ورځو کې دی وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. د دې نیکه حضرت میاں عبدالصمد صاحب او غور نیکه حضرت میاں فتح الدین صاحب سیکھوان د قادیانو دی دوانه د حضرت مسیح اسلام صحابیان وو. مرحومه اوږدې مودې پورې په هالند کې د خپل خاوند سره د دین په خدمت کې مصروفه وه او په کال 1950 کې حضرت مسلمود په وینا اکمل صاحب په وړومبي ځل هالند ته تللی وو او اهلیه دوی سره نه وتلی. دی په کال 1909 کې تللی وو او بیا واپس راغله او بیا کال 1988 کې دی تللی وو. نو خپل واده کړی ژوند کې کم زیات 15 کاله دی د خپل د خاوند د بهر ملک کې تعیناتی په وجه دینه بیل وو او یوازې دی تیر کړی دی. د هالند قیام دوران د دې قابل ذکر خدمات دي چې د کې د لجنه مائله هالند قیام په خاص طور شامل دی. د لجنه مائله هالند ټولو کې لومړی صدر جوړېدو اعزاز هم دوی ته حاصل دی. خلافت سره ډېر د اخلاص او د وفا تعلق و. متقي پرهیزګاره او د مونځ د روژې پابنده ښځه وه. موسیه وه. په غم ځپلو کې 3 زامن او 1 لور شامل دي او دوی ټول په سنه ستور په ډېر په اخلاص د جماعت خدمت کوي لګیا دي. د دې یو زوی مخکې یو زوی د انصار الله صدر اوس بل هم شاید چې د کال منتخب شوی دی د انصار الله صدر دین الله هم د جماعت خدمت کوي لګیا دي. خدای پاک دی مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي. د دې ماشومان ته د دې نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. بل ذکر د ماسټر عبدالمجید صاحب واقفي زندگی دی استاد د تعلیم الاسلام های سکول ربا کې دی هم تیر ورځو کې د ریټایرمنټ نه پسته کینیډا ته راغلي ولته وفات شوی دی. لله و انا الیه راجعون. د دې په غم ځپلو کې د اهلیه نه علاوه 3 زامن او 2 لوڼه شامل دي. د دوی زوی مظهر مجید وایي چې زموږ والد صاحب ډېرې خوبۍ لرلې. ډېره د عاجزۍ او د درویشۍ ژوند دوی تیر کړی دی. زموږ والده وایي چې د واده نه واخله تر وفاته پورې ما دی لیدلي دي چې د فرشتو په شان سیرت د دوی او د واده نه یو څو کاله پس یو ورځ دوی په مونځ کې په اوچت اواز په ژړا دعا کوله. مونځ نه پس ماته نه تپوس وکړو چې د څه لپاره تاسو دعا کوله. نو په دې دی چې زما دا خواهش دی چې زه خپل ژوند وقف کړم او په تعلیم الاسلام های سکول ربو کې د استاد په تور خدمت وکړم. دوی مخکې بل چرته په خپل علاقه کې نو ما دعا کوله چې خدای پاک د زما دا خواهش پوره کړي او زما ښځه د په دغه خبر راضي کړي شرع صدر د ورله ورکړي. نو د دې اهلی دي ته وایي چې تاسو خلیفۃ المسیح ته د وقف زندگی خط ولیکئ په فوري طور او د خدای پاک په فضل هغوی د درخواست ورکو د وقف د خلیفۃ المسیح ثانی د زمانه خبره ده. نه هغوی منظور کو د درخواست دوی ربوی ته کډه وړه. دی وی چې والد صاحب ته به هر میاشت تنخواه ملاوېده نو ټولو نه مخکې به دوی سیکرټریمان له تله چنده به ورکوله او د نه پس به چې کوم پاتې پیسې وې نو هغې به راوړه مور له مې په لاس کې ورکولې. ربوی ته راتلو نه پس انتهایي په ګرانو حالاتو کې دوی ګزاره کړی دی چې ګیله نه ده کړې. د دنیا د څیزونو خواهش اظهار دوی نه دی کړی. وروڼو خویندو له به همیشه دوی تلقین کولو په وخت مونځ کولو او جومات د خلافت سره د تړون او هغه وخت چې کوم حالات و د جومات نو داسې مالی حالات نو ډېر تنګي به وه خو د نه باوجود هغوی ډېر په صبر ګزاره کړی وه. چې کله دوی سکول کې وو
نو د استاد په تور نو حضور فرمایي ما دې لیدلی و چې دوی دا صرف د دې د ماشوم خبرې نه دي زوی تعریف نه دی کړی صرف د پلار دي کې واقعي دا خوب موجود وي غیر احمدیان هم دینه متاثر وو کال 1915 اتیایم کې چې کله حکومت دی له ترقی ورکا بعد کې چې کله په کال 1903 اویایم یا 4 اویایم کې چې کله د سرکار په تحویل کې لاړ سکولونه نو هغه وخت هم دی په سکول کې و بیا ځکه چې های سکول پاتې شو نو څه موده بیا هغه تیر کړه ولته نو په کال 1915 ایم کې د ترقی ورکړې شو د هډ ماستر په تور باندې دوی بهره ته ولګلی شو ال د چې کوم نائب هډ ماستر وو د جمعه امام وو او په ظاهر دا ښکاري چې د احمدي کېدو په وجه هغه مخالفت کوي خو د دې د حسن اخلاق په وجه وي د غیر عزت کولو او په ادب وو یو ورځ وی روایت کوونکې وی چې یو ځل ما د نور سزانو نه واورېد چې هغه ورته وی چې دا تن باوجود له دې چې قادیانی دی د فرشتو په شان دی او دغه شان دی به خاموش تبلیغ هم کولو په دشمنانو به اثر پرېوتو اکثر به دغه شاګردان هغوی سره ملاوېدل راتله او دا به وی چې موږ ستاسو شاګردان پاتې شوي یو خو هغوی به تر ټولو نه زیات فخر په هغو شاګردانو کولو او د هغې ذکر به یې کولو چا چې به خپل ژوند د خدای په لاره کې وقف کړی و او د باره کې به ډېر په خوشحالۍ وي چې دا زما شاګردان پاتې شوي دي فلانې واقفې زندګي او د واقفینې زندګي به ډېر قدر او احترام کولو خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي د دې درجات د اوچت کې د دې اولاد ته هم د دې نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر